الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشوق بان درود شريف ويا اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. سٹیج باندې ناست علماء کرام مداحان مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام او د وطن او د کور او د کلی او نږدې او د لرې نه راغلو مشرانو کشرانو همزولو رب العزال زمون استاسو په دغه جشن قرآن کې او جشن میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک کې د حاضری په خپل لوی جناب قبول و منظور فرمایي. علامہ مولانا ظفریاب صاحب او حضرت علامہ مولانا فراز صاحب او دغه جامعه مدرسینو منتظمینو محتممینو او دا غوی سره ملګری منتظمینو اراکینو زړه کومینه شکریا ادا کوم چې دلته دومره عظیم محفل شریف او جشن قرآن شریف انعقاد وکړو. دا د دوی په حسن کارکردګۍ باندې دلیل دی. رب العزال د دوی په علمونو عمرونو او په زهد او تقوا او په خدمتونو کې نور هم زیادت نصیب فرمایي او زړه خوشحاله شي چې حضرت سیدنا شبنم ولی بابا رحمت الله علیه مبارک په دغه خوا کې چې کوم جمعات ته ډېر د وختو نه آباد دی او آباد دی او په منځ کې مختلفې مرحلې لاړې او راغلې، خو لیکن فراز صاحب او حضرت مولانا ظفریاب صاحب او د نور د هغوی د ملګرو په کاوشونو باندې دا جمعات ورځ په ورځ باندې آبادیږي د الله او د الله د رسول په خبرو باندې او د درس او د تدریس په دغه سلسله باندې آبادیږي. دا آبادی چې دا د ټولو وطن او د ټولې علاقې آبادی ده او د زړه د کومې نه به بیا هم دعا وکړو چې مولای کریم د دغه جشن قرآن په خاطر باندې او صاحب قرآن په خاطر باندې دغه مدرسه او دغه درس او د تدریس سلسله بلا رکاوٹ او بلا انقطاع تر قیامت پورې جاری او ساری وساتي. حاضرینو، ظفریاب صاحب واقعي ډېر زیات ګیلې وکړې او د ګیلو به صرف دا یو جواب گزارش کم چې که نورو علاقو لا ډېر ټیم ورکوم نو په کال کې چرته یوې ګنټې یوې نیمې له ورشم او دغې علاقې لا اگر چې ټیم ډېر ورکوم خو دوی بیا هم په زړه کې ګیله ده، خو جواب به زه دا وکم چې په یو علاقه کې هم 4 کاله امامتي نه ده کړې، نو ما چې کوم ټیم ورکولو نو ما په 2006 او د 7 نه تر 2009 او تر 10 پورې چې کوم دغه علاقې له ټیم ورکولو هغه اول کې ورکړی دی
او د نورو علاقو لم 3 کال او 3 نیم او 4 کال ټیم مسلسل چالم نه ورکړي کالونه خو پرېږده چې ورځې هم چالن دی ورکړي خو لیکن وایي چې د صاحبانو مبارکانو چې کوم دا ګلونه کرلی دي دا په حقیقت کې د صاحبانو مبارک دلته وجود تصور کیږي رب العزال زموږ استاسو دغه مینه دغه محبت د الله د رضا دپاره وګرځولی کی او رب العزال زموږ نه د دین خدمت د دین خورول او د دین زده کول د رب العزال د رضا دپاره نصیب فرمایي حاضرینو زه به خپلو خبرو کې مختلف خبرو طرف ته ستاسو ذهنونه بوتلل غواړم خو لیکن نن د دغې میلاد شریف انعقاد شوی دی او جشن قرآن هم دی تقریبا زمونږ اهل سنت والجماعت چې څومره د صاحبانو مبارکانو پیروکار دي د صاحب مبارک او د صاحبانو مبارکانو چې څومره پیروکار دي د هغوی سوچ او فکر همدغه دی میشن یې همدغه دی چې د الله تبارک و تعالی سره د خپلو د الله د بندگانو جوړ شي تعلق و رابطه ورسره جوړه شي او د رب العزال سره د تعلق او د رابطې نه بعد د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره تعلق او رابطه جوړه شي هغه لویه هستی چې څو ورځې وړاندې د دغې دنیا نه پرده وفرمایله او د هغوی مبارکو په دغې ایصال ثواب کې زموږ استاسو ناسته وشوه هغې صاحب مبارک رحمت الله علیه مبارک د ټول ژوند نچوړ او خلاصه او د هغوی مبارکو د والد صاحب رحمت الله علیه مبارک دا جګول صاحب رحمت الله علیه مبارک د زندګۍ خلاصه او نچوړ او د حضرت سیدنا غوث زمان د حضرت سیدنا تسلیم بابا جی رحمت الله علیه مبارک د زندګۍ خلاصه او نچوړ او تر دې پورې چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پورې چې څومره زمونږ مشایخ او زمونږ د استانو صاحبان او زمونږ د استانو مشران تیر شوي دي هغوی ټولو زندګۍ نچوړ او خلاصه دا وه چې دغه بندگانو رشته د الله سرم جوړه شي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سرم جوړه شي د هغوی مبارکو د زندګۍ همدغه مشن موږ تاسو له راکړی دی خو لیکن یاد ساتئ د رب العزال خالق کائنات سره د رشتې جوړولو دپاره څه اسباب پکار دي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره د رشتې د محبت او د اطاعت دپاره څه اسباب پکار دي هسې د چا سره تعلق و واسطه نه پیدا کیږي تعلق و واسطه چې پیدا کیږي د هغې دپاره اسباب پکار دي موږ تاسو صاحبانو د رب العزال سره د تعلق دپاره د 15 وخته د مونځ حکم فرمایلی دی په لاس کې تسبیح راکړي دي د قادریې سلسلې مبارکې سبقونو اړولو حکم یې کړی دی کله د نفي اثبات د لا اله الا الله د کلمې مبارکې ذکر کولو صاحبانو مبارکانو مشر صاحب مبارک رحمت الله علیه مبارک مونږ له حکم راکړی کله د الا الله ذکر راکړی کله د مراقبې ذکر راکړی کله د الله ویلو ذکر راکړی کله د الله ذکر راکړی کله د هو الله ذکر راکړی کله لا اله الا انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو ذکر راکړی دغه ټول ذکرونه چې د قادریې سلسلې مبارکې د سبقونو په نامې باندې موږ له صاحبانو مبارکانو راکړي دي او تسبیح په لاس کې راکړي دي دا د دې دپاره چې دغه مخلوق خدا تعلق د خالق کائنات سره پیدا شي د رب العزال سره پیدا شي د رب العزال د در سره دغه خلقو واسطه تعلق او جوړښت او مینه محبت پیدا شي دا ځکه صاحبانو مبارکانو
مونږ له چې څومره تسبیح راکړي په لاس کې سبقونه او ذکرونه یې راکړي دي د هغوی میشن د هغوی مبارکانو سوچ او فکر همدغه و چې دغې بندګانو د خپل خالق سره د خپل مالک سره تعلق و واسطه پیدا شي. مدرسې صاحبانو مبارکانو جوړې کړې او دا یو مدرسه د هغې صاحبانو مبارکان نه تاسو پکې ناستې او د جنیدیې مبارکې د مدرسې په صورت کې یو عظیمه درسګاه یې جوړه کړه چې د هغې مدرسې یو سل شل کم و بیش شاخونه جوړ دي. 2,000 طالب علمان پکې سبق وایي. دا صاحب مبارک رحمت الله علیه او د هغوی مبارکو خاندان چې موږ له دا درس راکو صرف او صرف وجه دا ده چې داسې خلق پیدا شي چې د هغې خلکو د وجې نه دغې مخلوق خدا تعلق او واسطه د رب العزال سره پیدا شي. حاضرینو زه چې کومه دویم نمبر خبرې له راځم هغه خبره ده چې ذکرونه تلاوتونه د رب العزال په حضور کې د قادریې سلسلې د مبارکې د سبقونو چې کومې لړۍ مونږ ته راکړې د دغې مقصد دا و چې رب العزال سره د بندگانو تعلق جوړ شي. بیا صاحبانو مبارکانو د دغې سبقونو د قادریې سلسلې مبارکې نه علاوه مونږ له یو بل شی راکړو. د مدرسو نه علاوه مونږ له صاحبانو مبارکانو چې د پلارو د نیکونو مبارکان نه ورته پاتې و مونږ له یې د میلاد النبي و تحفه راکړه. د میلاد شریف د مناولو یو طریقه یې راکړه. د میلاد شریف د مناولو یو نظم او ضبط یې راکو او د میلاد شریف مناولو یو طریقه یې راته وښودله او په دغې طریقه کې زمونږ استاسو د مشرانو سوچ او فکر داو چې په میلاد شریف کې د الله رسول یاد شي. په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې هغه هستی یاد وشي چې د کومې هستۍ په خاطر باندې دا فلک پیدا دی دا ملک پیدا دی زمین و اسمان پیدا دی دا وحوش و طیور پیدا دی او دا ځمکې و اسمانونه پیدا دی دا جنتونه او دوزخونه پیدا دی دا انسانانو پیریان د چا په مخ باندې پیدا دی د هغې هستۍ مبارکې د ذکر د پاره د یاد د پاره مونږ ته مشرانو یو تحفه راکړه او هغې تحفې ته میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی شي. زه د ستاسو ذهن دې خبرې ته راوستل غواړم چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مبارک چې د مونږ د مشرانو دا خبره روانه ده د مونږ مشران پکې ځکه وایم چې د هر چا مشرانو دا طریقه نه ده. صرف الحمدلله زمونږ د مشرانو د 100 کالو د 200 کالو نه بلکې د 1400 کالو نه د مونږ مشرانو دا طریقه وه چې چرته به دغې الله بندگانو د الله د یادولو درس ورکولو همدغې 1400 کاله کې مونږ ته مشرانو دا ښودلې ده چې چرته د الله د یادولو درس ورکوئ هلته د محمد رسول الله د یادولو درس ورکوئ او د الله د رسول د یادولو د درس د طریقو نه یو طریقه دا ده چې د هغوی مبارکو میلاد شریف مناو شي د هغوی مبارکو د میلاد النبي مناو شي او میلاد النبي کې د الله د رسول یاد وشي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زلفانو تعریف پکې وشي د نبی پاک مبارک د سترګو مبارکو تعریف پکې وشي د نبی پاک مبارکو د نرم او د نازک د لاسونو مبارکو تعریف پکې وشي د نبی پاک مبارک د کائناتو د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر خیر پکې وشي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک فلسفه او د هغې بنیادی مقصد او محور دا دی چې میلاد النبی کې د نبی پاک مبارک یاد وشي او دغه د یاد چې د مونږ استاسو د نبی پاک مبارک کوو دا په حقیقت کې هغه خلق کولی شي چې څوک د نبی پاک مبارک په یاد باندې زړونه یخیږي د نبی پاک مبارک په یاد باندې مخونه روښانه کیږي د نبی پاک مبارک په یاد باندې زړه کور روښانه کیږي
د نبی پاک مبارک په یاد باندې په تندي باندې 12 بجې نه راځي بلکې نبی پاک مبارک په یاد باندې چې تندي باندې کومې 12 بجې راغلي دي هغه په روخانه مخ او روخانه تندي باندې بدلیږي هغه خلق د نبی پاک مبارک یاد کولی شي دا میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک چې موږ استاد ته کوم مشرانو دا طریقه را کړې ده دا صرف د دې دپاره چې نبی پاک مبارک یاد پکې وشي نبی پاک مبارک ذکر پکې وشي او د نبی پاک مبارک یاد او ذکر دا موږ باندې د نبی پاک مبارک طرف نه فرض دی چې موږ به د هغه مبارک یاد کوو د هغه مبارک به څه کوو دا د هغه مبارک حق دی پلار حق شته که نه د مورم حق شته مشر رورم حق شته استازم حق شته د استاد ځان له حقونه دي په شاګردانو د مور او پلار ځان له حقونه دي په بچو د بچو ځان له حقونه دي په مور او پلار او د استاز نه علاوه د مرشد پاک ځان له حقونه دي په مریدانو د اولیاء ځان له حقونه دي په ماتحت خلقو باندې خو یاد ساتئ لکه څنګه د مور او پلار مختلف قسمه حقونه دي د الله رسول په امتیانو باندې دا حق دی چې هغه مبارک یاد بکئ هغه مبارک به یادئ دا د نبی پاک مبارک حق دی په امت باندې او صرف په دغه یو نقطه باندې زنن خبر عرض کول غواړم چې مونږ باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ولی دا حق دی چې هغه به یادو ولی په مونږ باندې حق دی هغه مبارک به ولی مونږ یادو الله او د هغې رسول مونږ ته دا ښودنه کړې ده چې چرته الله یادوي هلته محمد رسول الله یادوه چرته الله الله کوي هلته به محمد صلی الله علیه وسلم مبارک بکئ ولی الله یادول ضروری دی ولی د الله د رسول یادول ضروری دی دا دواړه ځان له موضوعګانې دي چې الله یاد ولې ضروری دی د نبی پاک یاد ولې ضروری دی زه به نن په دې خبره باندې وضاحت کوم چې موږ د نبی پاک مبارک په یاد کې چې کوم میلاد شریف منعقد کوو دا د نبی پاک مبارک حق دی په موږ باندې چې د هغه مبارک یاد وکړو خو لیکن ستاسو توجه به زه غواړم خو د سبحان الله په صورت کې چې کله کومه خبره در باندې ښه ولګي ټولې خبرې ښې دي خو چې کومه زړه ته ور پرېوځي هغه به تاسو ما سره د سبحان الله نارې کوئ حاضرینو د نبی پاک مبارک مونږ باندې ولې دا حق دی چې هغه مبارک یاد کو وجوهات ډېر زیات دي ډېر وجوهات دي چې نبی پاک مبارک یاد په ما او تا باندې لازم دی د هغې وجوهاتو نه یو وجه درته ښایم څه درته ښایم یو وجه دا ده چې څوک تا یادی عام قانون دا دی چې څوک تا یادی نو قانون دا دی چې ته به م یادی او چې څوک تا یادی او تی نه یادی په جرګه باندې م پړې قرآن باندې م پړې په شریعت او په حدیث باندې م پړې چې څوک تا یادی او تی نه یادی نو قانون دا دی چې څوک تا یادی هغه به تم یادی نو نبی پاک مبارک یاد دا په هر امتی باندې ځکه فرض دی چې نبی پاک مبارک په هر ځای کې ما او تا یاد کړیو نو فرض مونږ باندې دا دی چې چا ما او تا یاد کړیو او مونږ ته حاجت نشته او یاد کړیو نو ما او تا چې چا ته حاجت دی هغه مبارک به یادو که نه به یادو یوه خبره د الله د رسول د یادولو دا ده چې ما او تا یاد کړیو راځئ یو څو خبره درته عرض کوم او بیا تاسو فیصله وکئ چې د داسې نبی یاد پکار دی او که نه دی پکار پکار دی او که نه دی پکار اوس وایه چې پکار دی او وروستو به ته ښکاره شي دا خبره چې واقعي پکار دی حاضرو توجه غواړم
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बीबी मुबारक का फरमाई तरमिजी शरीफ हदीस अरस कोम इमाम तबरानी से हम दा हदीस जिक्र करे दे खुपिंजशबो किताबों मुख्तलिफ अल्फाज जिक्र करे अजर तटोलो न छोड़ वायम और दे हदीस और दो सरबा दस्तासु ईमानु ने इंशाअल्लाह अजीज ताज़शी हदीस नमक के पर शौक बाद सुबहान अल्लाह हुआ है। आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाई नबी पाक मुबारक की औरत से जमा कोर लरादन नशो जमा कमरे लरादन नशो नबी पाक मुबारक डेर सोर क्यों चुनके आयशा बीबी खजवा बीबी मुबारक कहवा नो आयशा भी फरमाई च नबी पाक द दगे खुशाले द मुडना फैदे अगिस्तो द पारा मा यो छलो को नबी पाक मुबारक ता अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह सल्लम उदउल्लाह ली ए महबूब नन ना द ढेर खुशाला खुशाला अखकारे लगा दुआ खुरातो का ए महबूब नन ना द ढेर खुशाला खुशाला अखकारे लगा दुआ खुरातो का नबी पाक मुबारक समदस्ती द रहमत लासुना उचत कड़ल और दुआ उकड़ा या रब्बल आलमीन अल्लाह मग़फ़िर ले आयशा या अल्लाह आयशे ता माफ़ी हो के मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा या अल्लाह जिससे तिरशवी गुनाह नदी अगम आयशे ता माफ़ का चिकुम रातुन के गुनाह नदी अगम आयशे ता माफ़ का बिया दुआ कई मौला या रब्बल आलमीन द आयशे चिकुम वाड़ गुनाह नदी अगम वर्ता माफ़ का चिकुम गट गुनाह नदी अगम वर्ता माफ़ का बिया नबी पाक मुबारक दुआ कई या रब्बल आलमीन आयशे मुबारक था चिकुम ज़ाहिरी गुनाह नदी अगम वर्ता माफ़ का कुम बातिनी गुनाह नदी अगम वर्ता माफ़ का सुबहान अल्लाह। नबी पाक मुबारक दुआ कई या अल्लाह आयशे मुबारक था वाड़ा अवलोई गुनाह न माफ़ का रातलून के तिरशवी गुनाह न माफ़ का ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह न माफ़ का आयशवी फरमाई नबी पाक द दुआ द वजना ज़दुम रज़ियात खुशाल शवम च माख पला खानदा कंट्रोल न करे शवा और डेरे द खुशाले द वजना द नबी पाक मुबारक पगीगी के मसरवर उगोर जवलो खुशाल शवम खुशाली की बो कना तवज्जो गाड़म खुशाली की बो कना नबी पाक मुबारक और फरमाई ए आयशा मा ख्याल छे तवज्जो गाड़म ए आयशा मा ख्याल छे मा दुआ डेरा खुशाल अकड़े चिकुमा दे ईमान जुमला अरसको मा ची ईमान ताज़ा कीगी आगा दादा आयशे मुबारक मा दुआ मा ख्याल डेरा खुशाल अकड़े नबी पाक मुबारक ता अर्ज़ कही या रसूल अल्लाह खुशाले गम बना तिरशवी रातलून की वाड़ा आओ घट खारा आओ पट द गुनाहुन माफ की दो दुआ दे रातों का खुशाले गम बना नबी पाक को तो फरमाए है आयशा माल मौला पजात कसम हुई शिदा कुमा दुआ मता तो उसो का दगा दुआ हर उम्मती तप हर मुंस के कौमा ए आयशा माल मौला पजात कसम हुई शिकुमा दुआ में ताता का शहर गुना अल्लाह पाक माफ का रातलून के तेरे शवे घटा वाड़ा कारा आओ पटा ए आयशा कुमा दुआ में ताता का माद मौला पजात कसम वी चे दगा दुआ चे मा ताता का हर उम्मती ते हर दुआ के कौमा तकबीर हाजरीनो नबी पाक मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो इरशाद फरमाए लो दा हर मानज़ की दा दुआ हर उम्मती तकौम सवाल दा दे तवज्जो गाड़म कुमे खबर तरफ तता ज़हन जोड़ा वाला गाड़म अगदा
چې هر مانځه کې نبی پاک قسم خوري په هر مانځه کې ما او تا یادوي، هر مانځه کې ما او تا یادوي. او کچره یو عجیبه خبر درته مینس کې بله وکم، نبی پاک مبارک توجه غواړم، نبی پاک مبارک قسم خوري چې په هر مانځه کې زه امتیان یادوم، هر مانځه کې زه امتیان یادوم. او د نبی پاک د منځونو نه یو منځ هغه مو چې کله نبی پاک مبارک بیت المقدس ته لاړو او په بیت المقدس کې 1,24,000 پیغمبران موجودو، 1,24,000 پیغمبرانو ته نبی پاک 2 رکعاتو جمع ورکړې وه، هغه هم یو منځو. گویا نبی پاک فرمائے اے زما امتیانو، مال اللہ پا ذات قسم وی چې ما تاسو هر مانځه کې یاد کړی ای چې یا الله ما امتیانو ته بخشش ور نصیب کا. او یو منځ هغه و چې امام الانبیاء او مقتدیان پیغمبرانو نبی پاک گویا دا فرمائی چې اے امتیانو ما تاسو هغه وخت کې میاد کړئ چې ما جمع کولا او په اقتدا کې مقتدیان پس پیغمبران ولاړو. نبی پاک فرمائی په هر منځ کې ما هر امتی ته دعا کړې ده، په هر منځ کې هر امتی ته ما دعا کړې ده. او د نبی پاک د منځونو نه یو منځ دا و چې مقتدیان پیغمبرانو او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارکو. سوال دا دی چې کوم نبی په هر منځ هر دعا کې ما او تا یادوي، سوال جواب تاسو راکئ. دا نبی چې ما او تا یادوي د دغه نبی ما او تا باندې حق جوړیږي او کنا چې ما او تا یاد کو. هغه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک یو ورځ نبی پاک قرآن کریم تلاوت شروع کړو. حاضرینو صرف توجه ما ته کوئ چې په دې خبره باندې پوه شئ. نبی پاک مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی رسول فرمائی، مسلم شریف حدیث تے نبی پاک تلاوت شروع کرے ہو. تلاوت کے یو آیات را گئے او خبر بڑیرہ اگدشی خلندو الفاظ در توایم. ابراہیم علیہ السلام دو امتیانو دا پارا دعا غوختے وا او دعای دا غوختے وا. دا آیات مبارک لوب بلوبا پختو الفاظ و معنی دادا چی اللہ فمن تبعنی فإنہو منی. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دا سوال کی، یا اللہ چی چوک دا ما تابدار دے دا مال راکے ومن عصانی او سوچ نا فرمانا دے خدیت بخون کے مہربان ہے. نو گویا اللہ پاک تا فرمائی مولا چکم نیکان امتیان دی دا مال راکے، چکم گناہگاری متا تا حوالہ کڑل. نبی پاک مبارک دا آیات اولستو. یو بل آیات عیسیٰ علیہ السلام مبارک والا راہے. عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہم رب العالمین تا پا مختلف الفاظ باندی دغا عرض کے یا اللہ چکم نیکان امتیان دا مادی مالی راکے، چکم گناہگار دی تالا مدر پری خودل، مہربان ہے خنور سوکو تالا مدر پری خودل. صحابی رسول فرمائی چکر نبی پاک مبارک دغا آیاتون اولستل دا پیغمبرانو دا امتیانو دا دعا پا بارکے نبی پاک مبارک پا جڑا باندے شو. نبی پاک مبارک پا جڑا باندے شو او دوم رضیات او شڑل چھ رب لا یزال رحم او کرم پا جوش کرالو. او جبریل علیہ السلام تا فرمائی اذهب یا جبریل، اذهب یا جبریل، اذهب الى محمد. اے جبریل لار شاہ در مصطفیٰ کے حاضر شاہ. او محبوب کریم تو آیا چھ مایوب کی کا اے محبوب کریم ولی شاڑے. اے جبریل
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دربار کے حاضر شا او نبی پاک تو فرمایا چھ اے محبوب رب فرمائی چھ ولی شاڑی او دا ورستو جملہ دا مین جملہ دا سبحان اللہ ہوئے او چھ وائے ورے بیابم سبحان اللہ ہوئے نبی پاک تا جبریل السلام مبارک تا رب العالمین فرمائی چھ اے جبریل لاٹ شا نبی پاک تا او فرمایا چھ اللہ فرمائی چھ ولی شاڑی او اے محبوب اے جبریل محبوب تا داو آیا چھ ولی شاڑی او دام ورطو آیا چھ اللہ تا پتہ دا چھ ولی شاڑی اے محبوب ولی شاڑی او ما تا پتہ دا چھ ولی شاڑی نو اے اللہ چھ تا تا پتہ دا چھ ولی شاڑی خوشاڑا دا دعا جواب ولا ورکا کنا جبریل تا ولی وائی چھ ورشا دیر پارا ورتوائی محدثین علامہ نووی فرمائی چھ دیر پارا اللہ پاک جبریل توائی چھ تورشا چھ پتہ ورتو لگی چھ اے جبریل ما تا پتہ را چھ محبوب مولی شاڑی خود تولا زکا ورشا چھ تا تم پتہ لگی چھ اللہ تا محبوب چمرا گران دے امتیارو تم پتہ لگی چھ اللہ تا محبوب چمرا گران دے اے جبریل ورشا محبوب تو فرمایا چھ ولی جاڑے او دام ورطو آیا چھ خور تا پتہ دا چھ ولی جاڑے اللہ نا خود سا پٹ ندی خدا ولی جاڑے کی یو حکمت دام دے زڑتا وائی چھ دا حکمتم دے بکے اے محبوب تولا توجہ دا رب العالمین پو ہم تاب باندے دا زگا ورطا پتہ دا چھ ولی جاڑے جبریل السلام راہ لو نبی پاک دربار کے حاضر شو عرض کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرمائی چھ ولی جاڑے اسے سوچ مدے آغا دا عرش معلا نا جبریل رازی محبوب دا جاڑا پختہ نہ کئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل عرض کی یا رسول اللہ ولی جاڑے او اللہ فرمائی چھ پتہ راتا چھ ولی جاڑے خوبیاں ولی جاڑے نبی پاک مبارک ورطا چھ فرمائی چھ ولی جاڑم توجہ آڑم حاضرینو چکو میں خبر مارا وانا کڑے اگا حدیث کے الفاظ امدغ دی نبی پاک مبارک ورطا فرمائے اے جبریل رب تو فرمائے چھ ززان لنجاڑم اے محبوب اے جبریل رب تو فرمائے چھ ززان لنجاڑم نہ دنیا لجاڑم نہ آخرت لجاڑم نہ زان لجاڑم نہ مرتبو لجاڑم اے جبریل رب تو فرمایا چھ استا حبیب زان لنجاڑی دستا حبیب امتیانو دا پارا شاڑی یا رب امتی امتی مولا زما امت پارا کے بچکے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام خو نیکان خپل کرل گناہگار تالا در کرل عیسیٰ علیہ السلام نیکان خپل کرل گناہگار تالا در کرل اے رب العالمین زہ خدا سے نشم کولے چھ نیکان خپل کم گناہگار تالا در کم یا اللہ نا یا رب امتی امتی اے رب العالمین مالا نیکان امراکا مالا گناہگار امراکا نبی پاک امت تا پارا شاڑی جبریل السلام مبارک لاڑو رب العالمین دربار کے حاضر شو عرض کے یا رب العالمین ستا حبیب خو زاننا نشاڑی تا حبیب خو خپل امت لجاڑی نبی پاک مبارک لواپس جبریل علیہ السلام مبارک را لیگی جبریل علیہ السلام مبارک طرف فرمائی چھے اے جبریل لاٹ شاہ اور زما حبیب لا پیغام ورکا چی امت تا پارا جاڑے اے حبیب امت تا پارا بس نور مجاڑا جبریل علیہ السلام پیغام راوڑی نبی پاک مبارک تا فرمائی چھ رب العالمین فرمائی انا سنردیکا فی امتکا ولا نسوکا اے محبوب رب العالمین ورطا فرمائے اے محبوب امت پارا نور مجاڑا عربی الفاظ جدا دی زی پختو کے یو ذوق والا ترجمہ کو ما رب العالمین ورطا فرمائے اے زما حبیب امت بارا کے نور مجاڑا انا سنردیک فی امتکا اے زما محبوب امت بارا کے چترہ تسموائی زب منم اے محبوب امت بارا کے نور مجاڑا چھ سموائی امت بارا کے زب منم نبی پاک فرمائی چھ اللہ را سر وعدو کا چھ چھ امت بارا کے وائی زب منم نبی پاک اعلان کئی امت تا چھ روز محشر باندے با رب العالمین مارازی کئی
मा तब फरमाई ए महबूब उस राजी है। नबी पाक फरमाई जब अगा वक्त पूरे अल्लाह न नाराजी के गमा सो वक्त पूरे आखिरी उम्मती में जन्नत नबी दाखिल करे। नबी पाक फरमाई च रब रात फरमाई जब ताराजी कोमा उम्मत बारा के नबी पाक फरमाई उम्मत बारा के बा अगा वक्त पूरे नाराजी के गमा सो वक्त पूरे में आखिरी उम्मती जन्नत नबी दाखिल करे। दे दौरान के चटोल उम्मतियान द नबी पाक जन्नत दाखिल शी। डेर अजीबा जुमला वायम द हदीस मुबारक वाला नबी पाक मुबारक फरमाई ए चकल च मा उम्मतियान टोल जन्नत दाखिल शी और जहन्नम ने ज़रा उबा समा जहन्नम ने ज़रा उबा समा। यही नबी पाक इरशाद फरमाई द जहन्नम फरिश्ता बरात आवाज़ की ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ता यो उम्मतीम पर जहन्नम के नश्ता चागे बांधे और उलगी टोल उम्मतियान जन्नत दाखिल शुअल। ए चकला फरिश्ता रात आवाज़ की ए महबूब दस्ता यो उम्मतीम जहन्नम के निश्ता चे और पोलगी रब्बुल आलमीन बमोरता आवाज़ की ए महबूब उसको राज़िशा करना ए महबूब उसको राज़िशा। नबी पाक रब त फरमाई अल-आन रदी तो ए रब्बुल आलमीन बस उस राज़िश मा चटूल उम्मतियान में जन्नत दाखिल शुअल। हाजरीनो नबी पाक मुबारक था चिकला जड़ाई फरमाइला जड़ाई द चा द पारा कोला द मा उस्ताद पारा कोला दल तब्या सवाल दे चे हर वक्त मा उता यादई और पर जड़ा के यादई वाई द अल्लाह कुरान याद द मा उता कई वाई और तिलावत अल्लाह कलाम कई और यादई मा होता सवाल दादे चे अगर नबी चे तिलावत कई और याद मा उतावी स्तरगे कुरान बांधे लगी सोच के मा उता याद भी दगा नबी याद पकार दे और कने पकार दगे नबी याद पकार दे। और जहन कला मेंस के यो खबर रागला असे ज़ौक़ त पारे अरस्को मा हदीस मुबारक वायमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चिकला उम्मतियान जहन्नम न रउबासी अल्लाह पाक ब नबी पाक तवाई च ए ज़मा हबीब लाडशाह तो जो गाड़म लाडशाह और उम्मतियान पखपल लासरा उबासा ए महबूब लाडशाह उम्मतियान पखपल लासरा उबासा। उलमा वाई चिन दुमरा लो या हस्ती दगे गुनांगार उम्मत ल जहन्नम तवली लेगी च पखपल लासरा उबासी दुमरा लो या अजीम हस्ती गुनांगार